په ذبح کې لس کارونه داسې دي چې د مسلمان دپاره مکروه دي. اولنی کار دا دی چې دغه انسان به د حیوان مخې ته چړه نه تیره کوي، دا مکروه. دریم نمبر دا په پسه چړه باندې به د انسان د حیوان نه ذبح کوي، دا مکمل دی. دریم نمبر دا چې دا مسلمان به یو حیوان د بل حیوان تر مخې نه ذبح کوي، عمل دی. او څلورم نمبر دا په ذبح کې د څلورو رګونو نه ما سوا زیات زور لګول او زیات چې کم دی مخکې تلل، دا مکروه عمل دی. پنځم نمبر دا د ذبح نه وروسته د حیوان سټ ماتول، دا چې کم دی یو مکروه عمل دی، دا کوي. او شپږم نمبر دا د ذبح په وخت کې د دغه حیوان زړه راویستل، دا یو مکروه عمل دی، د دې نه به دا انسان. او اووم نمبر دا چې د ذبح نه وروسته حیوان لا یخ شوی نه دی، ساتي وتی نه ده، د هغه نه چمړه ایستل مسلمان نه کوي. او اتم نمبر دا چې د شپې په وخت کې به د حیوان نه ذبح کوي. او نهم نمبر دا زما عزتمندو د اوښ نه ما سوا بل یو حیوان په ولاړه باندې ذبح کول، دا یو نه وروستو د دغې اوښ دا سټ چې کوم دی ځای په ځای باندې کټ کول، دا مکروه عمل دی. زما عزتمندو دا لس اعمال دا دي چې دا په قربانۍ کې په قربانۍ کولو کې مکروه دي، د دې نه به یو مسلمان دا ځان ساتي.